چې پیغمبر علیه السلام وایي چا چې قرآن زده کړ او 200 آیاتونه دغه لولي 200 آیاتونه چې لولي وایي الله خو به د ده مغفرت کوي خو یې ورسره چې کوم خوا کې اووه قبرونه دي د هغې به الله پاک مغفرت کوي د ده تلاوت د برکت نو د قرآن تلاوت دا اصل شیز دی چې موږ تاسو د دې تلاوت کو یو روایت کې راځي وایي څوک چې قرآن لولي د اسمانونو فرشتې د ده شونډې او خوله ښکلوي نو قرآن دی زده کوي دا وایي دا تلاوت راغلی او په موږ تاسو باندې مور پلار په ماشوموالي کې خواري کړې ده بعضې خلک داسې هم شته دونه بدبخته خلک شته چې مور پلار په ماشوموالي کې هغې باندې قرآن زده کړی دی خو هغې بیا نه راځي نو واپس ته هېر شي په قرآن نه راځي واپس ته هېر شي او وایي چې اوس مونږ نه شو ویلی زور زیر زمونه خطا کېږي دا ولې خطا کېږي ته د دې تلاوت نه کوې دا راله د دې تلاوت کوه دا لوله اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه دا غي په کتابونو کې یو واقعه ذکر ده وی یو سړی په لاره باندې روان دا د دیوبند د مدرسې استاد دی دا حساب یې په لاره باندې روان انډیا کې بھارت یو سړی هغه په سیکل باندې روان دی خپل نوکرۍ لري نوکرۍ روان په لاره باندې څه خلکو دې ایثار کو ودرېږه وایي ته د جنازې مونځ پړاولی شي زمون یو مړی شوی دی او موږ له چا نه د جنازې مونځ نه ورځي نو وایي ته که د جنازې مونځ پړاولی شي نو زمون دا یو مړی دی دا د جنازه وکړه دغه سړی ورته وایي بلکل زه به ستاسو د مړي جنازه وکړم جنازه یې وکړله بیا ده ته وایي چې یاره مونږ خو دا ده د سپارلو چل نه راځي دی به مونږ څنګه سپارو نو دا مړی راغلی وسپاره مړی ورله ده وسپاره قبر کې ورکوشو او هغه مړی وسپاره بیا دې ټبر راوخته خاورې په ور واچوله دې ډیټیل چلته ورغی په سیکل باندې لاړ نو د دې چې کوم ځای و دفتر هلته به یې کارډ کاته نو د سره کارډ نو ده وایي چې ما د کارډ کوم ځای پروت دی هغه کارډ ده تلاش کو او ونه موندی شو بیا را روان شو په لاره باندې کتل بیا د زړه کې دا راغلل چې یاره کیدی شي د دې قبر ما چې کله زه لاندې کوشم کیدی شي زما له جیب نه پروت دي هلته خلک راجمع ورته یاره زما نه کارډ پروت دی او زه ګمان کوم چې کیدی شي د قبر کې پروت نو که تاسو مهرباني وکړله ما دې قبر کلاولو ته پرېږدی نو زه به ورکوشم خپل کارډ مطالب هغې بلکل تا خو زمونږ د مړي جنازه وکړه ادراله وسپاره تا ته اجازت دی ورشه ورغې قبر ورسره هغې کلاولو چې بېرته د کارډ ملو شو چې کله ده کارډ راواغېسته هغه کارډ یې وکته راواغېسته خو دا مړی وایي په ده باندې د زیړو ګلونو مزېدار حار پرې خوږ شوی دی تک زیړ ګلونه دي خشته دې ډېر حیران شو دی وایي چې ما خو دا مړی کله خښو قبر کې مې کېښودو د باندې خو دا کېنښو دا به کوم ځای نه راغی هغې نه یې تپوس وکړو چېرته ده داسې عمل ښکلي نیک عمل هغه ویل چې بس موږ مسلمانانو په نوم باندې موږ له خو داسې مونځونه نور څیزونه تلاوت داسې څیزونه نه راځي بیا دې ورغې او د کور والا نه یې تپوس وکړو چې یاره د دې مړي داسې څه نیک عمل داسې ښکلی عمل چې هغه به ده کوو چې د هغې په سبب باندې دله الله دا قبر دونه ښکلي او بیا په ده باندې د ګلونو یو حار دی او د هغې نه ناشنا خوشبو ښکلي بین عجبي تپوس وکړو زنانه ورته ویل یاره نور خو پوهېږم نه مونږ کره کور کې یو کتاب پروت دی اب یې هر سهار راواغېسته
تلاوت ولا لا ورته لوستل یې نشو کولی خو دا کتاب بیا راواغېسته او هره کرښه باندې به یې ګوته کړه هذا حق دا هم حق دی دا هم رښتیا دي دا هم رښتیا دي دا هم رښتیا دي بس دا به ویل نو دی ورته وي بس دقه یو عمل دی دقه عمل دی چې د هغې په برکت سره په ده باندې قبر کې نن د ګلونو را صادر کول دی نو قرآن د دې تلاوت کوئ د دې ورکوټې صورت د هغې چې کوم برکات دي حیران به پاتې شي دا وختي مې یو کتاب کتب قل هو الله احد دا ورکوټې صورت د الفاظو په اعتبار سره لږ مختصر صورت دی خو د مقصد په اعتبار سره د برکت په اعتبار سره ډېر لوی صورت دی وی کم انسان چې قل هو الله احد صورت دا ډېر زیات وایي د دې تلاوت ډېر زیات کوي نو یې د ده دپاره درې انعامونه غټ غټ دله به الله درې انعامونه ورکوي غټ غټ انعامونه چې دې قل هو الله احد صورت وایي یو انعام د دې دا دی چې فقر او غریبي د دې نه به الله د انسان نجات ورکړي څوک چې قل هو الله احد صورت وایي ډېر ډېر وایي الله پاک به یو پیدا د دا ده چې دله به د فقر او د غریبۍ نه نجات ورکړي دی به د رزق محتاج نه وي دې نه به الله پاک به عمل کړي دویم د باندې به سحر او جادو دا به پې اثر نه کوي څوک چې تلاوت په دې صورت ډېر کوي سحر جادو منتر دا به په ده باندې اثر نه کوي الله له شپاپیو کې دا شیزونه ډېر زیات دي ډېر خلک په دې شیزونو کې مبتلا دي دا سحر او جادو دا حسد تاسو مخکې ما دې ذکر کړی دی حسد او جادو دا ډېر خطرناک شیزونه دي حسد شروع شي او بیا د هغې نه پس جادو او دا پیسې پې خلک ورکوي نو الله پاک متعالی د دې نه نجات درکړي ته دا صورت نه ده تا باندې به سحر اثر نه کوي جادو بر باندې اثر نه کوي د دې نه به الله تعالی نجات درکړي بل الله پاک به د اولاد صالحان کړي ستا بچي دي هغه به الله صالحان کړي نیکان به نو د دې صورت ډېر تلاوت کوي یو روایت کې راځي وایي څوک چې دا صورت دا په مقبره کې 11 سپېرې ولولي په مقبره کې 11 سپېرې وایي الله پاک د دې ټولې مقبرې نه عذاب لرې کړي عذاب ته الله پاک ختم کی دې قل هو صورت مبارکت سره او یو روایت کې راځي وی څوک چې دا صورت لس کرتا دا اوللی الله پاک په جنت کې ولې زبردست محل او بلډینګ تیار کړي حضرت عمر رضی الله عنه تاسو کې د الله رسول په یو صلی ډیر ویو وی چې څومره ډیر وی د الله رحمت ډیر پراخ دي ډیر محلات ډیر بلډینګونه دا به الله تعالی تیار کړي نو مقصد د خبره مې دا دی چې دا قرآن دا موږ تاسو خپل سینو سره ولګو په دې باندې موږ تاسو عمل وکړو او که موږ تاسو په دې عمل نه کوو نو موږ تاسو باندې دا مصیبتونه دا حالات دا غریبۍ دا شیونه روان دي الله دې موږ تاسو ټول له دې نجات راکړي ان شاء الله موږ تاسو قرآن د زده کړو خپل بچو ته وښیو الله دې موږ توفیق راکړي الله دې موږ ټول کامیاب خبرت نصیب کړه الله دې موږ ټول راضي دنیا میں مشتقی آخرت میں مشتقی اللہ نے دنیا و آخرت میں غمون مصیبتوں نے ان ټول په امن کې ساته قرآن باندې محمد نصیب کا د قرآن الله سره دنیا و آخرت میں ملګری کا څونه بیماران دي دو الله شفا ورکړي قرضدار دې الله قرضونه اخلاص کا اچھا پړه کو حاجت برابر کا اللهم ربنا